میرے محترم دوستو، عجیب آدمی سے واسطہ ہے. صبر وکړئ، دواړه بکو هغه میډیا والا هم وایي کنه چې تاسو له په اردو کې خبرې وکړئ، ولې ټول قوم ته به هم اورو کنه چې تاسو د دې سنجیدګي اندازه د دې نه ولګوئ چې نه حلقې خالي شوې، دی وایي په ټولو به زه ودرېږم، او که دا مو اتیا فارغې کړلې بیا به په اتیاو ولاړي، او چې نوی الیکشن راځي نو بیا به په 9300 سیټونو باندې وایي چې زه به ولاړ یم، بل څوک پاکستان کې سړي زوی نشته. د سړي سنجیدګي اندازه تاسو ولګوئ. دا قوم سره ټوکې کوي، دا د خپلو ځوانانو سره ټوکې کوي، دا د خپلې پارټۍ سره ټوکې کوي، او ته څه دپاره الیکشن ته ودرېږې؟ تو درون در چه کردی که برون خانه آئی. آپ کی حکومت میں قوم کو کیا ملا؟ پاکستان معاشی دیوالیہ پن کے دہانے پہ پہنچ گیا، اور قریب تھا کہ معیشت کی تباہی کے بعد ہم پاکستان کی ریاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے. الحمدللہ ہم نے 3 سال جنگ لڑی اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے، تمہارے ہاتھوں سے بچانے کے لیے، بین الاقوامی یہودی لابی سے بچانے کے لیے، بین الاقوامی سازش سے بچانے کے لیے. آج کہتے ہو مجھے اقتدار سے ہٹانے کے لیے سازش کی گئی. میں کہتا ہوں نہیں، تمہیں اقتدار میں لانے کے لیے سازش کی گئی، اور ہم نے اس سازش کو ناکام بنایا، اور سازش کی گئی، مجھے ہٹانے کے لیے سازش کی گئی. تو آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں سازش وازش کی تو کوئی بات نہیں تھی. مالا لکه لکه پورو آیا غبل بھی ووری. اصل کې دغه کومه ژبه چې دوی استعماله کوي هغه ژبه ماله راځي، نو څه چل وکړم. او بیا آپ آئے امریکہ کی پشت پناہی میں، بین الاقوامی سازش کی بنیاد پر آپ کی فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل سے آپ کی فنڈنگ ہوئی ہے، بھارت سے. بین الاقوامی پاکستان کے دشمنوں نے آپ کو فنڈنگ دے کر پاکستان کا حکمران بنایا، اور آج الیکشن کمیشن میں آپ کی وہ چوری دنیا کے سامنے تس تس بام ہو گئی. دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پیچھے پیسہ دینے والا کون تھا. کس سے بات چھپاؤ گے تم؟ کس سے اپنی حقیقت چھپاؤ گے؟ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بیچا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی پارٹی کے سینئر لوگوں نے جلسہ عام میں کہا کہ ہم سے تو سب کچھ لکھوا لیا گیا ہے. لکھوایا نہیں گیا، اسی لکھوانے کے لیے تمہیں اقتدار میں لایا گیا تھا.
जब बाहर का पैसा पाकिस्तान में आया और चाइना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की, सीपैक का मंसूबा लाया जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं था, तो आपको लाया गया और आपने उस मंसूबे को जाम करके रख दिया। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का महवर एक ही बात थी कि अगर सीपैक का कोई हामी है वो अमेरिका का दुश्मन है, अगर सीपैक का कोई मुखालिफ है वो अमेरिका का दोस्त है। तुमने सीपैक मंसूबे को फ्रीज किया, उसको जाम कर दिया और पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए, तरक्की का सफर रुक गया, जाम हो गया। और आप कहते हैं कि मैं तो अमेरिका के खिलाफ जलसा कर रहा हूं, तुमने तो सब कुछ अमेरिका के लिए कर दिया था, हमने आखिर में छुड़ाया इस मुल्क को आपसे, किसी ने साजिश नहीं की। सुन लो, फैजलुर रहमान मैदान में था और उसकी तहरीक ने तुम्हें इख्तिदार की कुर्सी से हटाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नरबुला पुख्तुनबुला, नरबुला पुख्तुनबुला। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब। او بیا دومره زړور ده، زړور دومره ده چې یو ایف آی آر په کټ شي نو کور نه شپې په لوپټه کې وځي. او بیا تاسو په خپله باندې اندازه ولګوئ چې دا سړی لوپټه په سر کي نو بیا به د بیبې او د ده فرقي. ستا جرأت ماته معلوم ده، ستا همت ماته معلوم ده. په یو ایف آی آر د کور نه په توره شپه کې په لوپټه کې وځې، جرأت دې ته وایي چې ستا زما په منبرانو باندې په اسلام آباد لاجز کې حمله وکړله، پولیس ترې راغی او زه زما ملګري هغه ځای موقع ته په میدان در ورسېدو او درته مو وویل چې زما ملګري ګرفتاري راشئ، مونږ ګرفتارۍ ته راغلي یو، ما ګرفتار کړې که تا کې جرأتي، او په نیمه ګنټه کې مې ټول پاکستان در جام کړ. عمران خانه په سړک کې خبره واوره، په سړک کې د ګرمې ورځې نه یې، مونږ ته معلوم یې، ستا جرأت راته معلوم، ستا پښتو راته معلومه، هر څه د میدان کې دي. ته په مونږ باندې تنقید کوې، ته په مونږ باندې مونږ ته کنځلې کوې او خپل ځان درته معلوم ده. او بیا خبره کوي د ریاست مدینه، د دوی د خولې نه ریاست مدینه داسې ښکاري، داسې ښکاري لکه یو سړی لنډ لغړ ولاړي، په بدن جامه نه وي او په غاړه کې کتبه لګولي، و خلکو حیا وکئ. په خپل ذات لوچ بل ته د پردې وایي، تاله شرم نه درځي په د خپل کردار؟ زه خو پښتون ته حیران یم، زه خو پښتون ته حیران یم چې ژبه د پښتو وایي، خبره په پښتو ژبې کې کوي، پلار نیکه یادي چې زه د پښتنو اولاد یم، او دا پښتون په دغه پارټۍ کې څنګه به دې نه پس ځان ته پښتون وایي. زما محترم ورونو، ته اقتدار نه مخکې هم ماته معلومې او اقتدار نه پس هم ماته معلومې. یو کاغذ یې راواخیسته، په کلي کلي ګرځېده، ما خلاف سازش شوی ده، ما خلاف سازش شوی ده. نو په دې نه پوهېده چې د دې نوم څه وښیو، کله به ویې دې نوم به خطي، کله به ویې دې نوم به مراسلۍ،
چې خلکو ورته ووایي چې دې نوم خو سیفر ده وایي په سیفر خلک نه پوهېږي خلک به خطا کوو که نه په دې به لوبه کوو څه نو په سفارتي دنیا کې دنیا در پورې وخندل امریکې در پورې وخندل یورپ در پورې وخندل اسلامي دنیا در پورې وخندل خپل وزارت خارجه در پورې وخندل خپل اسټابلیشمنټ در پورې وخندل خپل عدالت در پورې وخندل خپل الیکشن کمیشن در پورې وخندل خپل قوم در پورې وخندل دنیا در پورې خاندي او تر لارو کوڅو کې ګرځي چې زه خو ډېر بهادر یم ما خلاف سازش شوی دی اوس خط ورک شو هغه راته ویلي دي وایي تا ته هغه خط چېرته ده یاره ما نه اوس ورک شوی دی دومره اهم خط چې د امریکې نه راځي او ته د اقتدار د خاتمې نه بعد په جلسو کې هغه خلکو ته ښکارې ملک خلاف دوره لوی سازش شوی او تا اقتدار ختم شوی نن څنګه هغه خط ورک شو کاغذ څه شو نو خو نه و که نه جي خپل کور کې د کاپۍ نه یو سپینه پاڼه وشلوله لارې کې راغلی وی دا خط ته دا خط ته لکه ښکاره خو که څه پې لیکلي دي سړی وي په دروغو وشرمېږي خو چې شرم وي نو وشرمېږي که نه کله وایي ما مړی خلک ما خلاف سازش شوی ده نو ما ورته وی تا چې مړ کړي په تا به کوي څه ما ته اوس په سړک باندې یا تنې تنها ودرېږه تنې تنها په سړک باندې ودرېږه که ته د سړک د لارې سپي هم بوی کړی نو ما ته ووایه چېرې دغه راته کړی په تمامو حلقو باندې الیکشن دا د دوی هغه غیر سنجیدګي ده دا تا پورې ګپ لګوي ووټر پورې ټوکه کوي او د دې پور به اخلی ګورې مردانیانو تاسو خو مردانیان یې که نه مردان خو نرانو ته وایي که نه جي نو چې یو ځای مردان وي او مردان معنی نران وي نو نر او پښتون بیا پور خامخا اخلي خپل پور چاته نه پرېږدي د تیر الیکشن پور به اخلو انشاءالله ما محترم ورونو داسې الله پاک د اقتدار خواهش ورکړی ده چې وایي که زه کلین بورډ شم نو تاسو به وایئ چکی وواله داسې عجوبه شی ده که ایل بي ډبلیو شي نو وایي ما ته به وایي چې چوکه دې وواله اوس په دا سړی څنګه کوي په کومې طریقې به یې کوي هر څه نه یې لوبه جوړه کړله صوباړه یې راخیستی ده که معیشت ته هم گین ده او که معاشرت ته که اخلاق دي که تهذیب ده که الیکشن ده که سیاست ده هر څه نه د گین جوړ کړی ده په دې صوباړي باندې کله اخوا وایي کله اخوا وایي ټوکې مه کوه دې قوم سره ته یو ټوکی یې پکار دا و چې مونږ چېرته دا څه شي میله چې دا کرتب پکې ښکاري چې په هغې کې مو لوبولی چېرته ځي چې په سرکس کې ولاړ وی نو اوس به ښه وځي ته د هغې لایق یې تو میرے محترم دوستو सियासत को गैर संजीदा बनाना ये उनका काम तमाम हलकों पर खुद इलेक्शन लड़ना इलेक्शन के साथ मजाक नहीं तो और क्या है और ब्यादी इस्तीफा वर करेगा इस्तीफा देकर कि इस पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठूंगा और ब्या इलेक्शन का वापस और रवाने
هغه چې څه دې توکلي دي هغه بیا څټې دا اوس څه شی دی یو ځل دې وتوکه اوس بیا څټې نو دا د بیا څټلو سیاست دا د عمران خان سیاست ده थूका हुआ चाटना यही इमरान खान की सियासत है आज उसका इलेक्शन में हिस्सा लेना एक तरफ पार्लियामेंट गलत है एक तरफ पार्लियामेंट में मैं नहीं बैठता एक तरफ तमाम हल्कों पर खुद इलेक्शन लड़ूंगा बैच पटोलों के पास जब सही जब कैसे जब जगह समझे तो वापस दे हम और दासी चिद्री पर यो तरफ तवाई दा असम्बली ज न मनम यो तरफ तवाई मोंग इस्तीफे वर्कड़ी दी एक तरफ इस्तीफे दिए हुए हैं और एक तरफ कोर्ट पे जाकर कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे नहीं दिए यो दे इस्तीफा वर्कला उस अदालत तब्या लाड़ले अदालत तवाई मोंग हो इस्तीफा न द वर्कड़े नुमाल यो सड़ो द कोर न मरावरो نو چې د کور نه مرورو نو چا ورته جرګه نه کوله چې کور ته واپس راشه نو مازدیګر یې غوا کور ته را روانه وه نو د خپلې غوا لکۍ ونیوله غوا کور ته راځي دی هم ورپسې را روان ده وایي زه خو کور ته نه تلم خو د یې غوا راوستم څه اصول خو دنیا کې وي یو اصول خو خپل کا انشاءالله العزیز هغه ملک چې نن بتاوي چې پاکستان چرته الحمدلله هغه پاکستان هم بچ کو او تمام پاکستان تمام سیاسي ګوندونو تمام وړوکو لوی پارټیو یوازې شول که هغه مذهبي جماعتونو که هغه قومي لیول جماعتونو که هغه قوم پرست وو که هغه علاقایي تنظیمونه وو ټول په یو ځای شول ګنې چې ملک معیشت تباه شي نو په ملک کې بغاوتونه پورته کېږي او ملک تباه کېږي الحمدلله مونږ دغه تباهۍ نه ملک راوایسته سونامي 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 به یې کول په هغه خپل سونامي کې په خپله وبهېدل زما محترم ورونو مونږ ته امن پکار ده زه تپوس کوم چې په سوات کې وزیر اعلی صاحب خپل تحصیل نیمه برخه دې ټوپکیانو ته ولې پرېښې ده نن په سوات کې امن ولې نشته نن خلق په لړزان دي خوف کې دي خو یاد وساتئ زه تمامو پښتنو ته وایم د سوات نه یې راواخله تر باجوړه تر وزیرستان او ډیره اسماعیل خانه پورې په تمام پښتونخوا کې به قوم انشاءالله له ملک سره ولاړي له آئین سره به ولاړي له امن سره به ولاړي او هېڅکله به دا وطن بدمنۍ ته پرېنږدي زما محترم ورونو دلته خو حکومت نشته لس کاله په دې صوبه باندې څوک واپس کړي او زه درته وایم مردانیانو زه براه راست ګواه یم ما ته براه راست ویلي شوي دي د ده د طرف نه راغلو خلکو درنو خلکو ما سره لیدل کړي وو په 2013 کې چې اول ځل د دوی حکومت راغی ما ته مخامخ ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې د مذهب جګړې جوړې دي او د مذهب دغه جوړې جګړې را ایستلو دپاره موږ سره عمران خان نه علاوه بل مناسب سړی نه و زما ورونو دا انجوز چې جمعیت د هغو خلاف تحریک چلولی و دنیا ته یې ښکاره کړې وه چې زمونږ په صوبه کې دوی څه ایجنډه لري او څه راتلونکي دي
زمونږ تهذیب ختمول، زمونږ مذهب ختمول، یو نوی کل داسې پیدا کول، یو نوی نسل داسې پیدا کول چې هغه خپله پښتو نه پېژني، خپل مذهب نه پېژني. دا خلک چا پیدا کړل؟ دا په کومو پیسو پیدا شول؟ دا د چا په تعاون باندې پیدا شول؟ او ما ته یې ویلي چې اوس په پیسه راځي او پیسه د دنیا او معیشت د دنیا د یهودو په لاس کې ده. یهود چې ماله پیسه راکوي نو اول به مذهب ختمه، بیا به خپل تهذیب ختمه، بیا به دا پیسه راځي. نو پیسه را روانه ده، پیسه به راځي، ډېره زیاته به راځي، لارې لارې او کوڅې کوڅې ته به رسي. او مولانا صاحب ستا جومات ته به رسي، ستا ملا ته به رسي، ستا امام ته به رسي او ته به تنها پاته شې. مال بسم الله دا چیلنج قبول. نن الحمدلله ملا هم شته، جومات هم شته، امام هم شته، اسلام هم شته، پښتو هم شته، تهذیب هم شته. که نه نو یو تنه یې پکې. او بیا یو څه زما رنګ هم پیدا کړي دي. چې شراب څکي نو هغې دپاره به بسم الله بیا څوک ورته وایي. نو ما ورته وې تاسو په دا کلي چم کې ډیران خو وي که نه؟ بیا په کور کې چې کله دا ګند یو ځای شي بیا تاسو راټول کړئ نو بهر یې په ډیران واچوئ که نه؟ نو دغسې زمونږ په کور کې هم یوه کچره یو ځای شوې وه، مونږ اوچته کړه په ډیران مو واچوله، هغه په ډیران خو یاد وساتئ چې په جمعیت علماء اسلام کې دننه څوک هم دا خبره کوي چې اسرائیل تسلیم کوي، هغه به د جمعیت سړی نه وي، هغه به د پی ټي آی سړی وي. نو په دې پروا مه ساتئ انشاءالله العزیز. جمعیت ته دا له ډېرو امتحانو تېر شوی جماعت ته او انشاءالله العزیز دا به دقه شانتې تر و تازه وي، طاقتور به وي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به تاسو ته په لاس کې درکوي. یو ښایسته، یو شرعي، یو اسلامي، د پښتو د عزت او د ښکلي تهذیب مستقبل به درله درکوي. نن په دې وخت کې د پی ډي ایم مشران هم په سټیج ناست دي، د حکمران اتحاد ملګري هم په سټیج ناست دي. دا اتحاد دا نن پاکستان بچ کوي. دا یو قومي وحدت مظاهره ده او انشاءالله العزیز په کمې جذبه باندې چې دا تمامې پارټۍ نن د مردان په دغه حلقه باندې د مولانا قاسم صاحب تایید کوي، د کتاب تایید کوي. انشاءالله په دغه جذبه باندې به په 400 کې مونږ د ANP د ایمل خان تایید کوو. انشاءالله العزیز مونږ اختلاف حدود هم پیژنو، مونږ د اتفاق حدود هم پیژنو او انشاءالله العزیز دا به پالو که خدای کول. الله رب العزت ته زمونږ دغه یووالی، دغه وحدت، دا ملک او وطن دپاره د برکت باعث وګرځوي او د وطن د ترقۍ ذریعه دې وګرځوي. انشاءالله اوس د ملک معیشت بحالۍ طرف ته روان ده او تاسو ته پته وه چې پاکستان کې د ډالر قیمت تقریبا 250 ته نږدې و او نن هغه ډالر واپس 220 ته رانږدې شوی او نور به هم لاندې راځي. پیسه به مضبوطېږي که خدای کول. تقریبا 3000 اربه روپۍ
डॉलर अगर कर्जा बगैर दिए हुए पैसे अदा करो मुंग अदा कर मेरा पैसा मुस्तहकम अशवा स्ता कर्जा चुकुम अगा तकरीबन पके अदा अशवा उस जमुंग दा सुबह बसको जमुंग दा सुबह दिवाले शवा लश्करता पे हुकूमतों को तदन ब्याह बैंकों ने कर्जे आखले पर सुद बांधे कर्जे आखले तो तनख्वाह गाने नशे वर्कवले तब तरक्की दे पारा पैसे कम देना रावड़े चिकुम हुकूमत लश्कर हुकूमतों की और नतीजा दाई चिदा हुकूमत पर मौजूदगी के तो मुलाजिमीन होता तनख्वाह नशे वर्कवले और ब्याह पर अरबों कर्जे आखले और पर हगे बांधे तो सुबह चले दा कर्जा हो दी सुबह बची सभा अदा कई मुंग स्पक में आस्ते वोशवे प्रदेश स्पकों में आस्तों के यो रुपये मुंग ने अदा करे हो पैसा मुस्तहकम खल्ला दे जरा अरब पूरे मुंग कर्जा वापस करा और तो रोज रोज कर्जे अखले और मईशत तबाह बर्बाद तब हुक्म बुनियाद बांधे मातो सुबह चले उल्टा लवाए माला वोट रहा के तो वोट हकदार है ये फल किरदार के दाखा रख लचित वोट हकदार है यो आखो साबित है कचित वोट हकदार है उस वारत मुल्क ने तबाह का वो एजेंडा दे निमगड़े पातस इंशाअल्लाह दर एजेंडा बराना पुराना के का खुदा कौल पदर अरमान मंदगा से पात है औदा पोर तकाता के दल पदे मया रह गए बस देन बाद दद सियासत निश्ता दद हुकूमत निश्ता का खुदा कौल मैं इंशाअल्लाह दा वहदत बरकरार सातु और इलेक्शन बगटू का खुदा कौल दा रेफरेंडम दे इंशाअल्लाह और दा सियासत सर टोके कवल वोट सर टोके कवल कौम सर टोके कवल गैर संजीदा सियासत कवल दा तब शिकस्त वर को इंशाअल्लाह अजीज और मुंग दा पुख्ताना दे पुख्तोनो सिमा दे अगो कुम दरनवाला दा अगर दरनवाला बदगा से पालू का खुदा कवल और दा सिमा बा इंशाअल्लाह इज्जत मना सातु अल्लाह ताला दे मुंग और तासो मुस्तकबिल रोखाना की और अल्लाह ताला दे दगा इलाका और दा वतन दा पुख्तनख्वा दा दे पुख्तो सिमा दा दे अल्लाह ताला पर इस्लाम पदिन और पतरक़े बाने आबाद उलरी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।